پښتانه نه د دعا په غوښتو پوهېږي او نه په قبلېدو پوهېږي. پښتانه چې دعا غواړي نو څه وایي؟ خدای یو 10 کروڑ روپۍ راکړي، حیات آباد کې یو بنګله م راکړي، ای خدای یو ویړ جیب مو سره راکړي، برحمتک یا ارحم الراحمین. دا د پښتنو دعا ده. دا ټیک ده که غلطه ده؟ غلطه خو ورته نشو ویلی، د پښتنو دشمني نشو اغوستی. غلطه خو نه ده، خو نیمګړې ده. څه شی ده؟ نو څنګه م خوښه ده؟ زمونږ دا ټول مولیان نن په شریکه تاسو ته نیمګړې دعا درته برابر کړو، پوره یې کړو درته، چې د دې نه بعد بیا نیمګړې دعا نه غواړي. خو هم ده که نه؟ شهید اسلام حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه موږ د درس حدیث پہلے یو روایت راوے، رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې یو صحابي حاضر شو، ډېر پریشان و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست وکړو، اے د الله پیغمبر ما ته دعا وکړه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اے ملګری د څه شي دعا درته وکړم؟ دی ورته وایي اے د الله پیغمبر ډېره زمانه وشوه غریب شوی، لاس مې تنګ دی، د کور په تغړي زما د بچو ډوډۍ نه پخېږي، یعنې زه ډېر غریب شوی، دعا راته وکړه چې د رزق وسعت مې راشي. رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل اے ملګریا د دنیا د ښایست د کامیابۍ او د آبادۍ دعا درته وکړم که د آخرت د ښایست او د آبادۍ دعا درته وکړم؟ دا صحابي لږ ساعت غلی ونو، بیا سر اوچت کړ، یا رسول الله علیه السلام دنیا خو لږه وه او که ډېره وه او په غم و که په خوشحالۍ و تېره شوه، ما ته د آخرت د خوشحالۍ او د کامیابۍ دعا وکړه. شهید اسلام حضرت مولانا حسن جان صاحب چې دا روایت ذکر کړو خاندلې، وی طالبانو وی نبی علیہ السلام که ما نه تپوس کړی، ما خو ګوره دا جواب نه کو چې کوم د دې صحابي وکړو. موږ ورته شیخ صاحب نه تا به ورته څه جواب کو؟ وی ما به ورته وی یا رسول الله علیه السلام په تا د زما مور او پلار قربان وي، ما ته د دواړو جهانو د ښایست او د کامیابۍ دعا وکړه چې دنیا مې کې هم کامیاب شم، آخرت کې هم کامیاب شم، دنیا مې هم ښایسته شي او آخرت مې هم ښایسته شي. نو خوږو عزتمند پښتانه چې دعا کوي نو دعا صرف د دنیا د آبادۍ دپاره کوي، آخرت پکې نه یادوي. نو نیمګړې دعا کوي، وعده وکوي چې د دې نه بعد به دعا کوو، خو نیمګړې به نه کوو. څه شی به کوو؟ پوره دعا به کوو انشاءالله. او خوږو عزتمندو دا پښتانه نه دي چې لاس اوچت کړي نو بد دعا تم دعا وایي. کوي بد دعا، ای خدای پلانکې غر کې او خدای د پلانکې غر کې دم تباه کې غم تباه کې، خو بیا برحمتک یا ارحم الراحمین وای دعا مې وکړه. دعا جدا شی ده، بد دعا جدا شی ده. خوږو عزتمندو حرم شریف کې ناستم، شپې مې طوافونه وکړل، ستړی وم، داسې کېناستم، داسې خوا کې راسره زنانه ناستې وې، یو مشره زنانه وه په تیزه تیزه لګیا وه، سر یې سر تور کړی وو، داسې چې مو ته غوږ کېښود نو پښتنه وه، مشره زنانه وه. او څه وایي د خانه کعبې مخې ته ناستله، وی یا الله په دواړو سترګو یې ړنده کې، وی یا الله په دواړو لاسونو یې شله کې. نو چې خپو ته رسېدلی نو ما ورته وویل چپ شه. وی ولې زویه؟ ما دا ته کوم ځای کې ناست دی او دا ته څه وې؟ وی ولې؟ ما دا حرم شریف دی، مطاف دی، مخامخ بیت الله شریف دی، او کې بد دعا؟ ای مورې بد دعا مه کوه، دعا ورته وکړه. وی زویه دعا مې ورته نه غواړي. ما ورته مورې دا څوک دی؟ وی دا مې انګور ده. رضا مې کړله، ما خیر دی مورې ستا انګور دی چې په دواړو سترګو ړنده شي، په دواړو لاسونو شله شي، په خپو، نو تا استاد زوی به پرې کړېږي، مونږ خو پرې نه کړېږو. او الله پاک خوږو عزتمندو د هغې په حضور کې د دعا دپاره درخواست وکړه، وي زویه دعا مې ورته نه غواړي. بیا مې رضا کړه، ما ورته خیر دی مورې دعا هم ورته مه کوه، بد دعا هم ورته مه کوه، که د تا سره ظلم او زیاتۍ کړې الله ته پرېږده، الله ښه انتقام اخیستونکی ذات دی. نو خوږو عزتمندو الله رب العزت ته پښتنو ته صبر ورکړي چې یو کار الله ته هم پرېږدي. الله ته موږ الله پرېږدو چې خپله بې بېوسه شو. زموږ پښتنو کې یو کاکا چا سره روان شو، نو مازدیګر لمونځ نه وروسته یې دعا کوله، وی خدایه پاکه ماښامه پورې دا سړی واخلې، ګنې سبا بیا زه خپله هم وژنم. نو خوږو عزتمندو نو پښتانه دا کار کوي، نو وعده وکوئ چاته به بد دعا نه کوو، څه به کوو؟ دعا به کوو. که چا د سره زیاتۍ کړی، دا د رحمتونو برکتونو میاشت ده، د الله دپاره یې وبخئ، معافې کوئ. خو هم ده که نه ده؟ خوږو عزتمندو ته د خپل طرف نه معاف کا، وی بخه چې څه در سره کړي. خوږو عزتمندو سره د انتقام اخیستو چې ته معاف کړي، الله به اجر درکړي. د دواړو جهانو سردار فرمایي رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کوم انسان
په دنیا کې چا ورسره ظلم او زیاتې وکړو د هغه نه د انتقام اخیستلو وس او طاقت هم لري، لیکن د دې باوجود هم د الله د رضا لپاره معاف کو. الله رب العزت فرمایي چې د دې سړي په ما قرضه پاتې شوه او دا قرضه به ونه په ورځ د قیامت زه په خپله د خپل شان مطابق پې حواله کوم. نو چې الله رب العزت تا د خپله قرضه ادا کړي دا به لږه وي که ډېره به یې وروړو. نو خوږو عزتمندو وعده وکړئ چې دعاګانې به کوو، چاته به بد دعا نه کوو. خوښ هم ده که نه ده؟ خوږو عزتمندو څنګه چې د دعا په غوښتو نه پوهېږو په قبلېدو نه پوهېږو. زمونږ پښتانه چې دعا وغواړي د 3 ورځو پورې جومات کې غواړي، بیا جومات ته مونځ لم نه راځي. بیا ورته زمونږ طلحه مولي صاحب وایي چې حاجي صاحب مانځه کې نه ښکارې، دې ورته یاره به دا خبرې پرېږده. نن ولې نه راځې؟ په اذان خپې، په اقامت خپې، که به دې مخکې سب خپې. د مشرانو خو به د 3 خبرو جنګ راځي، یا په اذان یا په اقامت او یا په دې مخکې سب. نو چې ډېرې وچېړي نو دې ورته څه وایي؟ یاره طلحه مولي صاحب مونږ خو ډېرې دعاګانې کوو، خدای دعاګانې نه قبلوي. نو الله نه مایوسه شي. وګو عزتمندو د الله خواته مایوسه کېږئ مه. یاد ساتئ دا یو خبره پړه باندې ولیکئ، مؤمن بنده چې کلمه د لا اله الا الله چا ویلې وي د کومه دعا کوي الله رب العزت د دعا خامخا قبلوي. خو خوږو عزتمندو د دعا د قبلېدو صورتونه دي. یو دا ده چې وغواړې او فوراً دا شی میلاو شي. دویم دا ده چې ته وغواړې الله رب العزت لږه موده بعد تاله درکړي. لږ صبر به کې. په پښتنو کې به صبر چرته وي. په دې وخت په تمام جهان کې د پښتنو عمره په دین اسلام باندې قربانۍ والا بل قوم نشته. دا پښتانه دي. خو کمې صرف دا ده چې صبر پکې نشته. څه شی؟ الله دې پښتنو ته صبر ورکړي چې کوم کار اخر کولی هغه اول کوي، چې کوم اول کولی هغه اخر کوي. حضرت تانوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي زما استاد صاحب مدرسې نه واپس را روانو، یو خټکو والا کاکا ولاړو خټکي خرڅول. موږ دا استاد ورته وایي چې دا خټکي خواږه دي که پیکا؟ وایي دا خواږه دي. وایي که پیکا یي نو بیا ورته وایي استاد جي واپس یې راوړه. چې استاد یو 2 دړۍ خټکي کور ته یوړل، چې کوم خټکي ماتې نو پیکا دی، چې کوم ماتې نو ټول پیکا وخوتل، نو واپس یې راوړل. ورته وایي زما استاد یو معاهده شي او وایي څه؟ وایي تا ته ما دا خواږه دي که پیکا؟ تا وایي خواږه دي. ما درته وایي که پیکا یي نو بیا نو تا یې واپس یې راوړه. کاکا ټول خټکي پیکا دي، ما نه پیسې راکا. یا خټکو والا کاکا ورته وایي چې استاد جي ته چې د ځان له د اعصابو علاج وکړه، ستا دماغ خراب دي، چې ډاکټر له لاړ شه. وایي ولې؟ وایي خټکۍ چې څوک کور ته ویشي او ماتې کي دا لا څوک واپس راوړي. نو ده ورته وایي چې زما اوس تا معاهده شوي وه که نه تا راته ویلي چې بیا یې راوړه. هغه ورته وایي چې یاره بس استاد جي تنګور مه کوه، ما ځان له علاج وکړه. نو ده ورته صرف دومره وویلې چې ګوره د مؤمن مسلمان شان دا دی چې دی یو خبره وکړي، وعده وکړي نو وعده پوره کوي، معاهده وکړي نو معاهده پوره کوي. تا ډېر غلط کار وکړه، معاهده دې ماته کړه، دا کار دا جایز نه دی. بس صرف دومره ورته ووایي. بیا خټکي واغوستل، لاسې خوا کې څادر ورته خور کړو، په هغې کېښودل. یو ګاک راغی، هغه سړي ته ودرېدو، ته اواز وکړو وایي راشه وایي خټکي اخلي او وایي خواږه که پیکه وایي خواږه. وایي زما دا اوسه که ما هم د نه اخیستي وو چې ویې سکل دی خو په خپله مخه لاړو. دویم راغی چې ودرېدم، ده ورته اواز وکړو وایي خټکي اخلي او وایي خواږه که پیکه وایي خواږه. وایي زما دا اوسه که ما هم د نه اخیستي دا یو شی دی، هم په خپله مخه لاړو. چې درېیم ګاک راغی، ده ورته اواز وکړو نو خټکو والا کاکا راغی. زما د استاد ته وایي چې استاد جي خدای قرآن ته وګوره، پیسې هم واخله، خټکي هم کور ته ویسه، خو دلته نه پاسېږه. ده ورته خپل خټکي خرڅوه، خپل به یې خرڅوم. نو دا کیسې دې دپاره ذکر کړی که دا پښتون وې او داسې ورسره چا کړی دا خټکۍ به د هغه په دې سر باندې راویشتې وې. نو خوږو عزتمندو د دې دماغونه لږ کار واخلئ، د صبر نه کار واخلئ. الله رب العزت د صبر کوونکو ملګری دی. نو زمونږ خلک په دعا کې هم انتظار نه کوي، دعا په قبلېدو کې دعا قبلېږي، خامخا قبلېږي. خو یو صورت دا ده چې فوراً قبوله شي، یو دا ده چې څه موده بعد قبوله شي، تا ته به میلاو شي. یو پیغمبر دعا کوي، ما ته متوجه شئ. یو پیغمبر دعا کوي، څه وایي؟ وی الله ما له زوی راکړې، یو فرزند راکړې، یو خلیفه راکړې، یو نایب راکړې. د زوی دپاره دعا کوي. د پیغمبر دا دعا څومره موده کړې؟ 3 ورځې نه، 3 هفتې نه، 3 میاشتې نه، 3 کاله نه، 23 کاله نه، 10 کم 100 کاله. څومره یې کړې ده؟ لیکن مایوسه شوی نه دی. ای وروڼو دا 10 کم 100 کاله دعا غوښتل مایوسه کېدل نه، دا خو ځان له یو خبره. واورئ د 10 کم 100 کاله په عمر کې دعا قبوله شوه، زیره راغې، بشارت راغې. حضرت جبریل ورته وایي
چې الله رب العزت تعالی د زوی درکولو فیصله وکړه په جړا شو اے الله ته چې چاله په ځوانۍ کې زوی ورکول شي په بوډاتوب کې ورکول شي مفسرین لیکي چې دا ناشنا خبره نه ده چې لس کم سل کاله دعا کړې ده مایوسه شوی نه دی ناشنا خبره دا ده قرطبي لیکلي دي چې د زیری د بشارت د راکړو نه 14 کاله بعد زوی وشوه موږ تاسو ته کومې خبرې تعلیم دی لږ صبر کوئ څه شی کوئ صبر به کوو که نه او یو بل سره بیا په روانه کې خو دومره جلدي کوو کوشش کوو چې د ده روانه نه مخکې ورسره زه روانه وکړم نو خوږو عزتمندو صبر به کوو خوږو عزتمندو دعا چې مؤمن بنده وغواړي نو خامخا قبلیږي دریم صورت دا دی اور نبی علیہ السلام فرمایي کوم مؤمن بنده چې دعا وغواړي بیا وغواړي ځواني تیر شي بوډاتوب راشي بوډاتوب تیر شي وفات شي خو بدل ملاو نشي رسول الله مبارک فرمایي علیه الصلاۃ والسلام چې الله رب العزت وعده کړی دا چې کوم مؤمن بنده مانه په دنیا کې دعا غوښته ده ما نه ده ورکړې د دعا بدل او اجر به په ورځ د قیامت د خپل شان مطابق ورله ورکوم نو خوږو عزتمند دعاګانې غواړئ الله رب العزت دعاګانې قبلې نن موږ د داسې دور او حالاتو سره مخامخ شو دا نوجوانان هلکان موږ ته جومات ته راشي یاره استاد جي یو مسله کو موږ وکوه که نه یاره استاد جي یو ښایسته پیر مرشد ولی بزرگ ولی الله راته وښیه چې ورشم لږه دعا راته وکړي څه مشکلات دي چې آسان شي نو موږ ترې نه تپوس کوو ای بچیا مور دې شته او جي پلار دې شته او جي ژوندي دي او جي اے بدقسمته په ټول جهان کې ستا دپاره ستا د مور او پلار نه لوی اولیاء نشي کېدلی ممکن نه ده اولیاء په کور کې ناستې بهر اولیاء پسې ګرځي ستا پلار که سګرټ څکي د الله خواته جرم شته خو ستا دپاره ولی دی که ستا پلار د روژه ماتې نه وروستو یو چیټه چرس راکاږي د الله خواته مجرم ده خو د خپل اولاد په حق کې دا ولی دی دا بزرګ دی خوږو عزتمندو نن موږ خپل اولیاء پرېښودي دي په هر اولیاءو پسې ګرځو دا زموږ غلطي ده خوږو عزتمندو الله رب العزت دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې د مور او پلار په ژوند باندې قدر وکړو عزت یې وکړو احترام یې وکړو حقوق یې چې کوم دین ادا کړو رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د چا مور او پلار ژوندي وي د جنت 2 دروازې کولاو وي کله یو وفات شي یو دروازه بند شي کله بل وفات شي بل دروازه بند شي اے پښتنو من تاسو ته بابا او بیبي وایو لیکن شریعت ورته د جنت 2 دروازې وایي خوږو عزتمند دې قدر وکړي نبی علیہ السلام فرمایي دا ستاسو مور او پلار دا ستاسو جنت ته دا ستاسو مور او پلار دا تاسو دوزخ ته که قدر مو کو احترام مو کو عزت مو کو دای په دعاو کې ستاسو دنیا او آخرت خوشي کله دای مو بی ادبی وکړه خوږو عزتمندو نو دنیا بدیم تباشي او آخرت بدیم تباشي وای مشرانو تاسو ته یو درخواست کوم د مور او پلار په بچو باندې حق شته قدر او احترام حقوق به ادا کړئ خو د دې بچو په مور او پلار باندې حق شته چې مور او پلار خو ورته الله وښیي که نه پیغمبر خو ورته وښیي که نه اسلامي تعلیمات خو ورته وښیي که نه نو چې دا ورته وښیي او بیا قدر احترام نه کوي نو بیا د بچي مجرمان دي نو که دې ورته نه ښیي ښودلي ورته نه نو بیا خو به خامخا هغوی دا کار نه کوي نو خپلو بچو ته په ژوند باندې خوږو عزتمندو دین ورته وښیي شریعت ورته وښیي د علماو مجلسونه ورته وښیي نو خوږو عزتمندو د خپل اولاد نه ته هغه وخت تمه ساتلی شي چې کله تا خپل اولاد ته مدرسه ښودلی وي جومات دې ورته ښودلی وي قرآن دې ورته ښودلی وي احادیث دې ورته ښودلی وي نو بیا ته نه تمه ساته خوږو عزتمندو موږ دا نه وایو چې ستا بچی د ډاکټر نه جوړېږي نه سحر نه دې کالج ته ډاکټر دې جوړ شو خو ماسپښین نه وروستو علماو له ورکړي چې عقیده او ایمان ورته وښیي خوږو عزتمندو موږ دا نه وایو ستا بچی د انجینیر جوړېږي انجینیر دې جوړ شي خو مسلمان انجینیر دې جوړ شي علماو ته ولېږه چې دین اسلام زده کړي موږ دا نه وایو چې ستا بچی د پایلټ نه جوړېږي ستا بچی د پایلټ جوړ شي خو علماو ته هم بوځه چې عقیده او دین زده کړي خوږو عزتمندو موږ د ډاکټر مخالف نه یو خو موږ وایو چې نن امت مسلمه ته د مسلمان ډاکټر ضرورت دی ډاکټران ډیر دي نن امت مسلمه ته د مسلمان انجینیر ضرورت دی عام انجینیران ډیر دي نن امت مسلمه ته د مسلمان پایلټ ضرورت دی عام پایلټان ډیر دي
نن امت مسلمه ته د مسلمان ساينسدان ضرورت ته، عام ساينسدانان ډیر دي. دا مطالبه د علماو ټیک ته غلطه، تاسو نه تاسو کوم وروړو زمونږ د ثوابي یو مریض د پلار خپه ماته شوی و، هغه دلته یو ډاکټر لراوسته و، ارتوپیډک سرجن و، 11,000 روپۍ په اپریشن لګېدی، د 10,000 وسره وي. ډاکټر صاحب ته وایي اوس نورې پیسې نشته، خو پلار مې تنګ دی، دا اپریشن ورله وکړه نو 3,000 روپۍ به بیا زه کلي نه راوړم. نو دی ورته جواب کې څه وایي؟ وایي که را دې نورې خپه به وله بیا ماتومه، موږ ته د داسې ډاکټر ضرورت نشته. موږ ته د داسې ډاکټر ضرورت دی چې ورته ویلی چې بچیا 10,000 دي 15 ماله راکړه، 15 ته ځان سره خرچې دپاره کېده، ما ته دعا کوه، پیسو دپاره نیم ناسته، عالم انسانیت خدمت دپاره ناسته مخه. وګو عزتمندو، نن زمونږ او ستاسو د ژوند نه د انسانیت د خدمت جذبه ختمه شوله. نو خوږو عزتمندو، خبره مې د دعا کوله، د مور او پلار نه به دعاګانې غواړو. کوو به که نه انشاءالله خدمت پې کوو که نه. ای وروڼو، نن په معاشره کې د ټولو نه زیات نن چې د معاشرې مشران په اور کې ولاړ دي، د خپل اولاد د لاسه ولاړ دي. وګو عزتمند، نبی علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې زما په امت کې به داسې یو قسم خلک پیدا شي، واورئ، چې د هغوی به 2 صفتۍ. یو دا چې د مخونو دا سرمنې به د مومو نه نرمي، یعنې ډېر ښایسته به وي، چې ته ورته ګورې ته به یې څه نوراني چهره ده، ښایسته ګیره، ښایسته پټکې، ښایسته لباس، ښایسته تسبیح. خوږو عزتمند، ته چې ورته ګورې ته چې دا خو سمه فرشته ده. نبي علیه السلام فرمایي چې 2م صفت پیدا وي چې کله خبرې کوي نو دا خبرې به د شاتو نه زیاتې خوږې وي. خوږو عزتمندو، نبي علیه السلام فرمایي چې دا د 2 صفتونو خاوندان د دې خلکو رویه چې په خپل کور کې د مور او پلار سره وګوري، دا به د شر مخ نه بدترې. په بهر دنیا کې به هغه بزرګان ښکارېږي، په کور کې به د مور او پلار په اور کې ولاړ وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو سره دغه مقدسو رشتو د دوی د خدمت کولو حق چې کوم دی نو موږ تاسو نه ادا کړي. وګو عزتمندو، نو ما د دعا متعلق رانه خبره اوږده شوله. دا مجلس د قرآن کریم د ختم مجلس دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د دې کې څوک کومه دعا وکړي، الله رب العزت د هغه دعاګانې قبلوي. وګو عزتمندو، د قرآن کریم دا ختم دا چې کوم زمونږ طلحه مولوي صاحب، قاري عبید الله صاحب تاسو ته وکړلو، نن چې څومره اجر او ثواب دوی ته میلاو شو، دومره اجر او ثواب به تاسو ته میلاویږي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي السامع کالقاری، دا اوریدونکو په اعتبار د ثواب دا د قاری صاحب سره برابر دی. چې څومره اجر او ثواب قاری صاحب ته میلاویږي، نو دومره اجر او ثواب دا به د مقتدي ته هم برابر میلاویږي. نو ګویا کې نن صرف یو ختم نه دی، د 100 کسانو ختمونه نه دي. دا نن چې په دې مجلس کې دا کوم مخلوق ناست دی، نن د زرګونو خلکو ختمونه دي. الله رب العزت دغه ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي.